مسلمانانو یو مسله جوړه کړې ده، مسله تقدیر. مخکې په غږېدلې د تقدیر مسئلے تا تا پتشتا چه دا کم د تقدیر پا کم نامے باندے دا مسئلہ مشہور دا، دا مسئلہ قرآن کے نشتا، دا مجوس راوڑے دا. قرآن کے گورا پنزا عقیدی دی چه پا دی خبر پوئے وے دا مولایانو خانساز دین زان لدے، آگے سر زمن تعلق نشتا، دا آگے منگ سر تعلق نشتا. دا بعضی ملایان ہوئی مفتی زیب دا دائرہ اسلام نا خارج دے، اگا دو دوی والا دائرہ اسلام تا زد سر ننوت ہے نیم خارج خلر خبر ہے، زد پاکی سر دن نیم آگئی کی. دا قرآن چکم دائرہ اسلام دے پاگئی کی پینزا عقائد دی. امنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الاخر، او دا پینزا والا قرآن کی موجودی دی. والقدر خیره و شره دا زان دا قرآن کے نشتا. کوي منگ لدی چوکو خی چی منگا پی ایمان راوڑو خپل لخبرنا توبہ و بس، دا شے مجوسو طرف نراغلے دے. دوی وی چی چکوی اللہ کوی، دا خبر منگم دیر زیادہ کو چی چکوی اللہ کوی. مڑا ماو تابتسو کنا اللہ فرمی اعملو ما شئتم مختم دے کوئے چچم خوخی. کائنات کے ارمان دارے جی پدی خبر دا مولایانو جنون پویولے بیا بیا گڑے وڑے نویلے ذکر چامیان پی پوئی گی نو مولا با پی سنگ نپوئی. گورا دو دنیا گانی آخرت نا سوا، آخرت پریدا اب ارستو راجی. اللہ دی زمان تاصلہ پا خیر خوشحالے باندے راولی و اللہ دی مصیبتون نا پکی منگو ساتھ. یو دے عالم امر، یو دے عالم خلق. عالم امر دا اللہ تعالی خصوصی ایوا ایریادا. عالم امر چھے دے آگے کی ہیچ قانون نشتا، دا اللہ تعالی خپل مرضی دا. عالم امر یو دا سے زید ہے کتا سو خیال کڑی لکا سائنسدانان، ڈاکٹران، طبیبان یوا لیبارٹری جوڑ کی او پا اگے لیبارٹری کے اگا فارمولی تیاری چشے کئی مختلف قسم کارونا کی. یو دے میڈیکل سٹور پا اگے لیبارٹری کے پا میڈیکل سٹور کے دیر فرق تے. پا لیبارٹری کے لڑمانان پراتوی ٹیسٹو نا پکی گی چی سمرا زہر چیشی تواچوی فیدہ کئی نقصان کئی. ماران پراتوی، چربے پراتوی، سنکیا پراتوی، بلا شید زہر و قسمون پراتی. عرشے التا ٹیسٹ کی گی، استعمالی گی، زیاد مقدارم استعمالی گی، کمم استعمالی گی، چیک اپ کی گی. خود سچی پا لیبارٹری کی دی آغا دلتا پا میڈیکل سٹور کے نشی خرچے دے. دانا دے چاک دینا زہر رواخ لی دلتے تا خرچوی چی ار دا خورا ما التا ٹیسٹ کرے دے و مقصد دارے چی دا لساس کی میں ورہ چولی ہوئی شیطا تم لساس کی خورانا. یو دے عالم امر پاک دے کہ اللہ تعالی اخپل قوانین، اخپل حکمنا، اخپل مشیت، اخپل منصوبے تیاری. وللہ الامر اللہ تعالی پاک دے کہ اخپل منصوبے چی چنگ خوخوی تیاری. زہر با وجل کوی مرضی دے اگر کہ زہر نا لواغا وسپنا رواخی ہوئی چی دا وسپنا با وجل کئی ہم دا مرضی دے. کاغا خاور لزہریت ور کئی ہم دا مرضی دے. دا چال تکار نشتا چی خاور دا زہر ولی وجل کئی، سبزی دی وجلو کی نا بس دا دا کار دے چی سبزی وجل نکئی او دا دا مرگ اثر آغا پا زہرو کی سنکھیا کی پیدا کئی. وہ بو تندہ ماتئی
ولی ماتی پکاردار چې اوبو لوګه ماته کی او روټه تنده ماته کی دا قانون ستالته نه چلیږي دا د هغه کار دی چې اوبه به تنده ماتوي اوبه به لاندې ځي او د هغه مرضي ده کله چې هغه په عالم امر کې یو شی یو حکم تیار کی عالم خلق تیراولی دا عالم خلق ده نو عالم خلق کې الله تعالی څه قوانین جوړ کړي دي او بیا په عالم خلق کې هم دو قسمه مخلوق ده یو انسان یو د انسان نه علاوه په عالم خلق کې چې څومره مخلوق ده د انسان نه علاوه هغه خپل اراده او اختیار نه لري هغه باندې هم د الله تعالی مضبوط گرفت نمر واک نه لري چې الله څنګه چلی دی باغ سي چلیږي سپوږمۍ غوا واک نه لري چې د رجیز غوخه خورمانن نن می غوخه ته زړه دی نه نه شي پړې نو عالم خلق کې چې څومره مخلوق دی هغه مجبور دی صرف انسان خود مختار ہے نو بیا عالم خلق کے اللہ تعالی قوانین مقرر کړي دي کله چې الله په عالم امر کې یو شی تیار کی خپل مشیت خپل اراده خپل اختیار مطابق یو منصوبه جوړ کی اچ کله عالم خلق تراولین د هغه قوانینو پابندۍ کی خلق او تمخ کې نه پوي کړي وي چې سنکیا د مرګ شه د ځان به ساتي او بچ دومره مقدار سره وي دا بدن ته صحت ور کوي چې دومره مقدار نه زیاتی وي دا وجل کوي دا مقدارونه الته مقرر دي الته د چا اختیار نشته چې څوک نه تاسو کې چې دا دومره مقدار ولې داسې دی او دا دومره ولې نه دی د کې د چا کار نشته نو دا عالم امر او عالم خلق عالم خلق ته چې کله انسان راغله ده نو انسان دومره خود مختار ده لکه څنګه چې الله تعالی العیاذ بالله په تمام کائنات کې خود مختار ده انسان ته ویلي دي چې ستا اختیار بس ته داسې ځان وګڼه العیاذ بالله چې کته د خدای دعوه کوي پتا پابندي نشته بیا بال ته ګور کته ګستاخیانه کوي کته کفرونه کوي کته رسالت کوي کته خباثت کوي کته دروغ وای الته بګورو دلته ستا مرضی اعملوا ما شئتم سمچ خوخوی هغه کوي دې ته ویلې شي خود مختاری دغه خود مختاری په وجه باندې انسان الترانیس کدلته خود مختاری نه وي الته د نیولو حق الله بیا په موږ نه لري اوسوی وما تشاؤون الا ان یشاء الله رب العالمین خلق معنی څه کوي تاسو نشه خوخوله مگر هغه څه به خوخوي چې د الله خوخوي نو بیا معلومه شي تم سمانه دل تراتوي چې ستا څه خوخوي کوا بل ځکه الله وی فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر کستا څه خوخوي مؤمنان شه که خوخوي کافران شه فمنکم مؤمن ومنکم کافر مرضی مدخپلا والله ان بل ذکر الله فرمای یحکم ما یرید الله حکم کوي چې څه اراده دا د دې ځای د پرنده د عالم امر د پاره التغه حکم کوي چې څه مر اراده وي څه خوخوي دلته الله تعالی پتا باندې خپل مرضی او مشیت په زور نه مانی ستا اختیار د اعملوا ما شئتم بیا وما تشاؤون سمانه ده وما تشاؤون الا ان يشاء الله رب العالمین معنی دا نه ده چې تاسو نشه خوخوله مگر هغه څه به خوخوي چې د الله خوخوي نه وما تشاؤون تاسو به نه خوخوي الا ان يشاء الله رب العالمین مگر هغه څه به خوخوي چې د الله یعنی تا ته نصیحت کوي چې ته په کار دې چې خوخه هغه څه خوخ کې چې کم دا معنا نه چې تاسو نشه خوخوله نو بهر حال انسان په دې ځای کې مکمل خود مختار دی نو د تقدیر په نامه باندې چې مسلمانانو ته کم شی راغلی دی چې خیر او شر د الله د طرفه دی
نو بیا چې خیر و شر د الله د طرفه دی نو بیا دې چې کله سړی بیمار شه ډاکټر ته ولې بوځي؟ بس تقدیر کې لیکلي دي چې دا به بیماریږي د جوړېدو به مو ته ورځ لیکلي. دا خو ته د الله تعالی حکم نه ځان خلاصوي. سړی ولګي د بلې ووجلو خو د الله تقدیر پوره شه که نه بیا ته ولې قصاص هلې وجنې ولې به د الله حکم خبره یاره بس دا به الله داسې لیکلي. دا خبرې دا مجوسو منګه کې دومره خواري کړي چې دا منیر شاکر استی نه شي خو کوشش کوي صرف استل ګرانه خبره ده چې دا منګ نه وځي. نور د دنیا کې چې څه کېږي دا څوک کوي؟ انسانی کوي. چې دا څه کوي دا زود دا پاکستان کې چې دا ګړبړې شنده زما استاد لاسه ده او په یورپ کې چې دا مزیدي او دا سکون ده دا هغوی د لاسه ده. هغوی کردار داسې جوړ کړی دی. هغوی هغه کار نه کوي چې هغې نه ماحول خرابېږي. هغه د پاکستان حکومت په شان ته نه دی چې افسر له 2 روپۍ ورکوه او دلته د بټیو والا دی چې کوم دی ربړونه بټیو ته اچوي او سهار چې ته راپاڅې او پوزه کې دین توروالی نه زمونږ ستاسو پوزې سهار تورې نه پکې د په 10 ورځو کې تورېږي. دا ماحول چا خراب کړی؟ څه چې د الله خراب کړی دا ته خرابه یې. تعالی الله اختیار در کړی دی ربړ مسوځه. نو به هر حال یو دی د الله علم. د الله علم دا دی چې الله وایي زنا مه کوه، قتل مه کوه، سود مه کوه، دروغ مه وایه، غریبانو سره ښېګړه کوه، زما حکمونه منه. خو الله ته پته ده چې دا سړی به یې نه مني، دا به یې مني، دا به دا کوي، دا الله ته پته ده. خو دا یې نه دي لیکلي چې دا به داسې رالګي دا به وجني. دا تقدیر داسې تقدیر نشته. د الله علم شته داسې تقدیر نشته. لہذا دا د ځان نه جوړ کړی شوی دی. نو الله فرمایي اعملوا ما شئتم کوئ چې څنګه مو خوښوي. خو یوه خبره یاد ساتئ انه یقینا الله چې دی بما په هغه عملونو تعملونه چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی. چې دا خبره د ذهن کې وي کوه چې څه دې خوښوي. تا باندې پابندي نشته که زنا کوي که قتل کوي که سود کوي. خو چې هغه کم ذات دا شی خوښوي نه هغه دې ویني. په خبره پوه شوې؟ بس ومن آیاته او د هغه د نښونه انکا چې ته ترل ارض وینې ځمکه خاشعة وچکه کړه فاذا انزلنا کله چې راوورو منګه فاذا انزلنا علیها کله چې راوورو منګ په هغې باندې الماء او اوبه اهتزت نو وخوځي را ډډش وربت او وده وکړي ان الذي یقینا هغه ذات احیاها چې را ژوندي کوي دا ځمکه لمحیي الموتى ژوندی کوونکی دی د مړو انه علی کل شیء قدیر الله په هر څه باندې قدرت لرونکی دی. ان الذین یقینا هغه کسان یلحدون چې کږیږي فی آیاتنا په آیاتونو زمونږ کې یو طرف ته ځي بس یو څو آیاتونه مني یو څو خبرې مني لا یخفون علینا پټ نه دي په منګه افمن یلقا فی النار آیا هغه څوک چې وغورځول شي اور ته خیر دا غوره دی امن یا هغه څوک یأتی آمنا چې راشي په امن یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې اعملوا ما شئتم کوئ چې څه مو خوښوي انه بما تعملون یقینا الله تعالی په هغه چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی دی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه اجمعین. یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کړه. زمونږ ټولو ګناهونه